من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او دغه مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، بیماری د وجه ما دا بیانونو پروګرامونه بند کړي دي، درسونه مې وی او چې بیان هم شي بیا لږ تکلیف یې راځي. خو د ډېر ګران قدر رور چې ډېر محترم دی او په ما ډېر ګران دی، حضرت مولانا سمیع الرحمن صاحب حفظه الله تعالی ورعاه زمونږ د بنیادي داغي خواهشو او داغي مطالبه ونو مام ستاسو د مجلس ته حاضري وکړله. اوس خبر شوم چې مولانا محمد صابر صاحب دی دلته د بناتو د جنکو د مدرسې افتتاح کوي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو د جنکو د پاره د دیني علم یو مدرسه جوړیږي، د قرآن د زده کړې یو اداره او مدرسه نن د هغې پرانسته کېږي. دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او ستاسو د پاره ډېر لوی سعادت دی او الله دې دې مدرسې له ښکلی شکل ورکړي، ښایسته شکل، او ستاسو د دې ټول کلي او د علاقې د جنکو دپاره د الله پاک د قرآن او د سنت د رڼا ذریعه وګرځوي. زما وروڼو څنګه چې د هلکانو د دین د زده کړې ضرورت ده چې هلکان به دین زده کوي، دارنګې ښځو له هم ضرورت دی. عمل فرض دی چې کوم مونږ الله په کوم عمل مونږ مکلف کړي، عمل سنت دی، عمل مستحب دی بعضې، نو په هغه درجه کې علم هم دی. کم عمل چې فرض دی د هغې علم هم فرض دی. که تا مونځ یو عمل دی او په تا فرض دی، نو که د مونځ پوی او علم ستاني ته مونځ نشي کولی. د حج په چا کمو خلکو چې حج فرض دی د هغې علم هم فرض دی، که د حج علم د ده را نشي نو د حج نشي کولی. نو دا خو په سړو ښځو یو شان فرض دی. په ښځو مونځ فرض دی، چل به زده کوي، دې ته علم وایي. ښځه چې مالداري حج پې فرض دی، چل به زده کوي، دې ته علم وایي. روجه په ښځو فرض ده، نو د روجې علم به خامخا حاصلوي. دارنګې بعضې مسایل دي د ښځو چې هغه د سړو سره تعلق نه لري. د ښځې ماشوم وشي یا د میاشتې چې کومه بیماري راځي، په هغې کې د مونځ نه کولو، کله به مونځ شروع کوي، ذکر و اذکار تلاوت د قرآن شریف کولی شي کنه،
دا ټول د ښځو مسلې دی او دا به ښځې زده کوي او دې ته علم وایي. اوس سړی خو علم زده کولی شي، د ملا صاحب نه به زه پوره علم کو زده نه کړي نو دونه به زده کړي څه بعضې مسایل دلته به کښېني ملا صاحب سره په محراب کې یا په کوټه کې نو څه به ترې زده کړه وکړي. جمعې مانځله به راشي زده کړه به وکړي، جنازه کې به بیان به اوري، چېرته د صلح مجلس به ملا صاحب به بیان کوي اب به اوري، زنانه به څه کوي. زمونږ د خلکو یو خراب سوچ دی، مونږ وایو دا ښځې بس دې له پیدا دي چې مونږ له به ډوډۍ پخوي او مونږ له به چای پخوي او مونږ له به جامین دي او مونږ له به د کور څوکیداري کوي او کور به صفا کوي. ټیک شوه د ښځو دغه هم ډیوټي ده، لیکن ورسره په ښځو د الله د طرف نه څه څیزونه لازم دي چې به کوي او زده کوي به. دا خو سړی هم بار لګیا دی خپل کار کوي، څوک زمینداری کوي، څوک دیاړي کوي، څوک دکانداری کوي، څوک نوکري کوي، ښځه دننه د کور کار کوي او سړی بار کار کوي. نو سړی هم د علم نه خلاص نه دی، قرآن او سنت به زده کوي نو ښځه هم ترې خلاصه نه ده. ښځه به هم قرآن زده کوي او د پیغمبر سنت به زده کوي چې سړی هم جنت وګټي او ښځه هم جنت وګټي، چې سړی هم د الله د عذاب نه بچ شي او ښځه هم د خدای د عذاب نه بچ شي. او اللہ پاک پا قرآن شریف کی مونږ ته اعلان هم کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم د دوزخ د اور نه بچ کړئ او خپل ښځې بچي ماشومان هم د دوزخ د اور نه بچ کړئ. دین ورته وښایئ، په خپل هم دین زده کې عمل پې وکړئ او ښځو ته هم دین وښایئ چې ښځې هم ورباندې عمل وکړي. نو مونږ ښځو ته دین نه دی ښولی، مونږ ښځو ته شریعت نه دی ښولی. زمانونو تاسو ته یو بنیادي یو څو خبرې کوم. یو څو بیمارۍ دي په ښځو کې چې دا بیمارۍ په سړو کې هم شته خو په سړو کې کمې دي او په ښځو کې زیاتې دي. یوه بیماری په ښځو کې بے ستري ده، بے پردګي ده. زمونږ تاسو خپل کلي او د خپل علاقې مه حسابوئ. الحمدلله زمونږ وطن بیا د بانډو یا د کلو خلک هغې کې پرده شته دی، خدای پاک فضل دی. هغې بې پردګي نه مني، د هغوی لور خور په بې پردګۍ کې وتل د هغې خاوند د هغوی رور نه برداشت کوي او ښځې هم شکر دی نیکانې دي پرده کوي. او قرآن شریف هم مونږ ته د پردې حکم کړی دی. رب العالمین رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، چې تخپلو بیبیانو ته او خپلو لونو ته او د مسلمانانو زنانو ته ووایه چې په ځان پړونې او څادرونه راواچوي. دا حکم دی د شریعت. لیکن ښځې نن سبا بې ستره کې روانې دي. تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ، لاهور ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ، د ښځو حال وګورئ نو حیران به شئ. ښځو بورقې خو څه کې، څادرونه خو څه کې چې لوپټې غورځولې. فیشن دی نن سبا، لوپټه نشته. او ډېرو ښځو پرتوګونه غورځولي دي او پتلون کې ګرځي، بلکې په جانګو کې ګرځي، نیکرو کې. کمیسونه نشته، په تنګو تنګو کوټونو کې او تنګو تنګو شرټونو کې ګرځي. او داسې ټیټ جامې ښځو اچولي چې د هغوی هغه دننه وجود سره بلکل فکس وجود یې پکې ښکاري. نری جامې چولی د هغې نه ټول وجود ښکاري. دا بربنډتوب نه دی، څه شی دی؟ دا اوس سری د الله او د رسول د احکاماتو خلاف ورزي ده. او ښځې غواړي دا کال کې یو ځل د دوی مارچ کېږي، عورت مارچ. او د هغې عورت مارچ مقصد دا دی چې مونږ باندې دا د پردې پابندي مه لګوئ. او اعلانونه به درته کوي او څه به وایي چې که تاسو ته د ښځې بربنډتوب ښه نه ښکاري نو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو. که تاسو وایه ښځې ولې بربنډې دي نو په سترګو پټۍ وتړئ، که نه موږ ته ولې ګورئ.
دا داغوی مشن دی داغوی سوچ دی او پر دیتا جرم وی او غلطی وتا وی وی دا خودو حق سلب دی ولی تاسو هم پا پردو کے بنده وی زویم کتا مسلمان ہے او بیا پا دا غیرودو کی کستازو خیالی پا دی میڈیا هم دا خبر چلے گی علاکہ میڈیا ولی دا خبر چلوے کتاسو مسلمانان یہ نو بس مسلمان خدا اللہ و دا رسول دا حکم پابند دے اللہ و رسول دوارا وچے خدا پردہ کئی خبر اخلاص ردی کسے دی قرآن وینا دا دا پیغمبر وینا دا نو کدان تا مسلمان وی نو بس دا قرآن و دا پیغمبر وینا دا غیر که دا چون و چرارو ضرورت نشتا او کدان تا غیر مسلم وی که نا دا قرآن دا حکم نمانم او دا پیغمبر حکم نمانم نو دا عمل بیا دا مسلمان دی دا کافر ہونا دی دا خضو بے صدری دا نا دا خضو مخ کلاو دے سر کلاو دے سٹ کلاو دے لیچے کلاو دے لاند خپی اخکاری قسم پا خدای گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور لسو کالا مخ کے دا دی پیشنگوی ورکڑے وا ویدا سے خضے برو دی چی پلا رزینو سبای دا خضے کاسیات و عاریات جامع بے غستے و بربنڈے بے اگا وقت کے بخضو وے او خلقو بوے چے جامع خودے لئی چے بربنٹو پہ ختم شی دا رسول اللہ مبارک سفرمائی دا حال دوتنو معلوم چے جامع بنیم گڑے بھائی جامع چولے دا خلاسون دستونے نشتا جامع چولے دا خو خیٹ او ساخی اخکاری جامع چولے دا خو مرے او سٹ اخکاری جامع چولے دا خو دبر نرے دا چے وجود دیدن نخکاری مائلات و ممیلات چے پلا رضی نو سلو تا بزان مائل کئی او دا سے چال بکئی او دا سے انداز بے استعمالے چے سلیم زانتا مائل سلو تا بزانم مائل کئی او سلیم هم زانتا را مائل کئی دا بربنطوب دا چال دا خبر دا وجنو رؤوسهن کاسنمت البحت او سربا دا دی عربو کی او قسم خاندی دا غی قبان دی اچت اچت دا قبی دا سی یو طرف ترا تووی دا سربا دا سی دا مکیزنا یو طرف تا دا سی کو گوڑی شکل بے دا سی جوڑ کری چی خلق راتو گوری دو حدیث دیو کے رازی چی دا خزے بڑون بے دا جہنم خشا کی او پدی با دوزخ غرغنڈکی دا نظر زنا ندا دا لکانو نظر زانتا نمائل کئی او پخپل سلوتا زان نمائل کئی دا بے صدری لوئے جرم دے دمارو حتیٰ کہ چکم خضا پخپل کور کے پکور کے مدن نگردی نو پردہ با کئی دا با مارے پٹ ساتی سٹ با پٹ ساتی لیچے با پٹ ساتی حتیٰ چی منظم کئی او خضا منظم نو خپل اندامون با پٹ ساتی سر بے پٹی ویختا دا جارجٹ او دا جالیلو پتا با نپسری که دا سر ویختی پا کخکاری او سٹ او مرے پا کخکاری او نرے جامع با نا چاہی چی پا غی که دا لاسون اخکاری دا لے چی او پرتوب با اچت نا چاہی چی دا پندے پا کخکاری او دا خپو دا بری سی پا کخکاری منزے نکی دا بربنطوب دا خضو دا یو نن سبا بیماری دا پا خضو کے او دا روانه دا پدے میڈیا باندے پدے نیٹ باندے پدے پیس بک باندے تا سوبینے چی دا گند سمرنن خوری گی دا یو بیماری شو دویمہ بیماری دا خضو بے علمی دا ناپویتیا دا ناپویا خضو ریر زیادی دی ناپویا دی قرآن نا ندی خبر غریبانان دا دین دا مسئلو نا ندی خبر اگا خپل دا خضو چه کم دا میاشتی بیماری دا دا غی دا احکاماتو ننی خبر دا با یو مثال در کم ستاسو دا پوئے اداد چه دا خض اولادو شی مثلا او دا غی نا پس دا خض بیماری عموماً سلویخ روزی زمان پا عربے کے نفاس ہوتا ہے گورا شریعت سوئی شریعت وئی که خض ردین مخ کی پورا پاکا شوا میاش پس شوا پا پندشتما شوا پا شلما شوا پورا صفحی و پاکوالی چه وطوئی دا دی اولام بیو خپل مند شونو
او سلویخ ورځ اکثره موده ده که سلویختو ته ورسېده او صفا نه شوه نو بیا دې ولامبي او خپل لمونځونه دې شروع کړي زموږ ښځې نن سبا څه کوي که دا په پنځویشتم هم پوره مکمل پاکه شوه په دېرشم هم پاکه شوه نو دا مونځ نه کوي دا لامبي نه سر یې په توره چیړه تړلې وي او ګرمو چرګو بیخ یې وویست چرګانې خوري الواګانې دي او چرګانې دي او د دې پې سر دی او اوبو له ګوتې نوړي هغه ورته لکه کلاشنکوف د ګولۍ په شان ښکاري مردارې خو چې په پنځویشتمه پاکه شوله هم خپل لمونځونه شروع کړه که نه نه څلوېښت ورځې پورې لمونځ نه کوي څونه جرم شو او که بیماري د څلوېښتو ور واوړېده نو بیا هم نه لامبي ننوي زما لا بیماري شته دی لمونځ نه کوي د دین نه ناخبره دي بلکل پوه نه دي په دین باندې دا دوه شو او دریم نقصان په ښځو کې څه دی دریم نقصان دریم د ښځو ناشکري ده ناشکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اریت النار ما تخور اخودل شو دوزخ فاذا اکثر اهلها النساء نو خد پک زیاته نو صحابه تپوس کئی بما یا رسول الله دا اللہ رسول دا خد دوزخ کے ولے زیاته وی تو چل دی چا خد پا دوزخ کے زیاته وی نو حضور پاک کو فرمائل یکفرنا دینا شکری کئی وی ولی ناشکری دا چا کئی دا اللہ یکفرن باللہ نا وی یکفرن العشیر دا خاون ناشکری کئی نو بیا رسول اللہ مبارک سے فرمائے دلاویم که دا زمون دا وطنی لیده وی نو حیران شوی با دا بلاگان خوی ندی لیده دا بلا شیشه که خوی ندی لیده لی نو سوئی وی لو احسنت الى احداهن الدهرہ کٹول عمر خد سرخے گڑے ہوکے دا مبالغہ دا طول عمر ډوړی ولا راوړې جامه ولا راوړې میوې ولا راوړې پیزار راوړې کور دې ورته لنټري جوړ کړی دی ټول عمر ثم رأت منک شیئا دا طالبان وي دا تنوین د تقلیل تنکیر وغیرہ دی ورته وایي دومره پوټینۍ غلطي ده که صحیح کړ دومره پوټینۍ غلطي ټول عمر ښېګړې کوي دومره غلطي څه وایي ما رأیت منک خیرا قط ای سړیا تا نه خو ما په ژوند کې چې ته ښه ورځ نه ده لیدلې تا نه خو ما چې ته خیر نه دی لیدلی نو سړی وی چې کوتک وی غوټو والا کوتک او خمه ولا دی اولو لراو برولې چې د خبیث لور دا خشته جامې چې دی چولی دا خیر نه دی دا د پلار راوړی دی که دا د لما راوړی دی دا لټري کور کې چې اوسېږي دا د پلار جوړ کړی دی که ما دله جوړ کړی دی دا سارا و ماښام چې میوې خورې او چرګان خورې بیخ تېره چرګان وویسته او پلار کره دی موټر دته نقد ولاړي نو دا څه شی دی خیر دی او که دا نه دی او دا سوکیدار کیړی چې د پخپو کړي دی او ټقار ته وباسي خیر دی که نه دا ناشکر او څلورم پکې بد اخلاقي ده ښځې بد اخلاقه ډېرې زیاتې دي تاسو نه ګورئ په لږه خبره خیرې کوي هلکه کوي که نه کوي زوی ته هم خیره کوي ای ته خدای دې مړ کړه واورئ ګورئ اصلاح دا وجه نه د زنانو دا خبره کوم رسول الله مبارک فرمایي چې یو ښځه خپل بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کړه دا ماشوم یې ماشوم قربانې کوي نو مردارې خیرې ورته ولې کوي نو چې کله دا زوی بالغ شي او غټ شي نو الله یې راوپرده یو مړی کړي همدقه مور ورته بیا سر ته ناسته یو ځان ټکوي او چغې وایي او جاړي یا خدای زوی دې راله مړ کړه الله وایي نه 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 دا هغه خیره وه چې تا ماشوم او تا وی خدای دې مړ کړه نو هغه وخت لا میوه کچه وه نو ما نه شو کوله چې پخه شوه نو درنه مې وشو کوله دا مشهور امام دی د حرم شریف عبدالرحمن سدیس ورته وایي نن سبا د دواړو حرمینو مشر دی رئیس الحرمین لوی عہده ده دا وزیر برابر بلکې د هغه نه غټه عہده ده او ښکلی واضح دی خلک یې تلاوت هم خوښوي خوند هم ورکوي دی په خپله ویدي چې ماشوم هم ډېر روان وم وی ما به ډېر روانې کو مور به مې تنګوله پلار به مې تنګاو وی یو ځل مې مور اوړه واغږل وی ما شګې واغېستې اوړو کې مې ورته واچولې کټوی کې به مې شګې اچولې خو زمونږ ښځې چې څه به وایي خیره به کوي
وی چې ما شګې واغېستې مور ته مې وړو کې واچولې وی مور مې هغه وړه داسې کېښودل او وی ما ته وی چې عبدالرحمانه ډېر زیات روانې ورانې کې خو خدای پاک یې د حرم امام کا دا وی د مور دوا ما ته لګېدلې نو چې بچې روانې کوي نو بد اخلاقي مه کوه خیره ورته مه کوه دعا ورته وکړه چې خدای دې سم کا بچې خدای دې اخلاق ښه کا مونږ په لږه خبره یو بل ته خیرې خواخې انګور ته خیرې او انګور خواخې ته خیرې کوي که نه کوي بد اخلاقي غیبت دکه د انګور لږه وګروه تپوس ته وکړې خواخې دې څنګه ده بس کیسټ به چالو شي خواخې بوډۍ وایي که خدای مې ته خلاص کړي وایي دا چیپړ مخ وایي دا جورابه مخ یې نیولې وایي دا زړه پوسکې لګیا به شي او که د خواښې نه تپوس وکړو چې انګور دې څنګه ده بس بل کیسټ دې ولګاو بټن دې تاو کړه وایي راوستې مې ده نو بلا ده بلا وایي ځان سره د کوره پسو باړې راوړې وی جبه نه ده بس سمخ الخلد چاړه ده نو وی پلار مور ورته عقل نه دی ښولی او دین یې ورته نه دی ښولی وی په اور کې ته ولاړ یو یا خورې زوی خو یې رانه په بل طرف ورواړه اوس زما هغه زوی نه دی هلکه دا خبرې د پښتنو رښتیا کوم که غلطې درته کوم وایه ما دا ټول د ښځو بد اخلاق دا اوسنی نه دي دا یو قصه به درته وکړم یو واقع زمونږ د دې دین په کتابونو کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی بزرګ و زه نوم به هم درته والم خواجه حضرت مظهر جان جانان رحمت الله ډېر لوی بزرګ ډېر لوی ولی الله د زمانې و او صاحب د کشف و کرامت و یو مرید یې چې د خراسان نه راغی دروازې ووهلې پیر صاحب څه شو نو تاریخ لیکي ګورې تاریخي خبره درته کوم ما زه په دې موقع خو نه موجود خو تاریخ د هغه په حالاتو کې لیکي چې ښځه ډېره بد اخلاقه وه نو ښځې د دننه آواز ورکړه څوک یې وایي زه خو د ډېر لرې ځای نه راغلی مو حضرت صاحب د پیر صاحب ملاقات له لږ ورته ووایه چې ملاقات ورسره وکړم نو ښځه بد اخلاقه او په بدو ردو ورته سر شوه پیر صاحب د کوم ځای نه پیر دی زما خاوند ما نه بدرحه کړی دی زما د جامې غم ورسره نشته د ډوډۍ ورسره نشته د اوبو نشته په ټولو مریدان دي او شاګردان دي او د ده ورسره ژوند دی خدای ته وګورئ زما دا خاوند ما ته پرېږدی چې لږ زما هم د حق خیال وساتي که نه بس کله یو ځای تاسو سره په جومات کې او کله په بل جومات کې او کله یو ځای او کله بل ځای او ذکرونه دی او بل دی زما حق د ښځې هغه بدره دی د مرید ووی چې مرید پسې وایي دروازې ته راپسې راووتم مې ته غر والې چې خدای دا څه په بلا وړی چا نه تپوس وکړو چې حضرت صاحب یو مرید یې په مخه ورغی حضرت صاحب خو په دې داسې تللی دی د شاړې د علاقې ته وتلی دی ځنګل ته وتلی هلته کې رب العالمین چې ته ځان له پټ یادوي دی ورپسې لاړ نو تاریخ لیکي چې دا پیر صاحب یې په زمري د پاسه ناستو جمدې مار ورسره د دا زمري پې داسې وایي نو دا مرید یې حق بک حیران شو دا ولې صاحب داسې کې هلکه دا ګورې د یو انسان له خدای یو برکت ورکړي زه به یو مثال درکړم دې درمیان کې چې ستاسو ذهن نه بعضې وسوسې وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د حضرت مهران یو ځل یو لوی بار را په سر کړی و بلا درګي مرګي او څیزونه نو رسول الله مبارک د خوشطبع نه ورته وایي ان انت الا سفینه هلکه ته خو کشتی یې لکه د کشتی په شان لوی بار در کې پروت دی نو د پیغمبر مبارک د خولې خبرې به د صحابه خوښې وې وی ما ته به دننه پس سفینه وایي دا ما ته د حضور پاک د مبارک خولې نه دا لفظ اوتی دی نو خلکو ورته سفینه وې نو دې خپله واقع په خپله رسول الله مبارک ته بیان وګورئ حاله وی یو ځل په لاره روان وم بخیر لاره خطا شوه قافله رانه جدا شوه او زه یو ځنګل ته لاړم تلم او شپه رانږدې شوه او لاره مې غلطه کړه پوه شم چې خدای دا به اوس څه کېږي قافله په کوم طرف ده او زه کوم خوا لاړم وی دې کې یو زمری و او چې زه ولیدم را خطا شو
لوی زمری دی شرمخ دی او زمری دی ارشه چې دی خو لوی زمری دی او را خطا شو ای خدایا دې سره سکر شرمخ زمری ته څوک ټینګې دی شي وی فورا مې ولا آواز ورکړه چې ای زمریا زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ما ګورې قدم روانه دی د پیغمبر صحابي چې په چا د حضور پاک نظر لګېدلی او چا د رسول الله مبارک خدمت کړي مجال دې سره چې ته به حمله کوې ای زمریه ګورې قدم روان اخلې د حضور پاک صحابي وی چې دا آواز مې ورکړه زمری نه ودرېد یا په شڼېدو را روانو او په غرارو باندې یا ودرېده او نیغ راغې زما خوا کې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة